کتل هغه جینې چې په خپو باندې شله ده په خپلو خپو باندې نوجوانه جینۍ ولاړه چې پلار یې وکتل لور یې دا ولې پلاره ما له الله شفا راکړه خپې مې جوړې شو ټول څوک سره سبحان الله وایي ما وایي چې زندګي د پیغمبر د زندګۍ سره یو شان شي زما محترمو بیا زندګي ډېره اسانه تېرېږي زما و نن ته وګوره څومره زندګي چې ستا تېرېږي ستا د پیغمبر د خلاف ستا د دین خلاف ټوله زندگی تیره شوه ستا ټوله زندگی په دوکو کې تیره شوه ستا ټوله زندگی په غیبتو کې تیره شوه ستا ټوله زندگی د سیاست په خبرو کې تیره شوه ستا ټوله زندگی په دوکو کې تیره شوه د ما محترمو ته به څه وې بیا د ما چې د الله په کټګرۍ کې ودرېږې او د الله په عدالت کې ودرېږې مقدمه در باندې جاری شي او ته ولاړې وکیل زما پیغمبر محمد رسول الله ولاړې او ګویا جج زما رب دی د قیامت پر د الله په کټګرۍ کې ولاړې به ته بیا دروغ نشي ویلی که دروغ وی دا اعضا چې رب درکړي در باندې ګواهي کېږي زما محترم دا لاسونه به در باندې ګواهي شي د الله په عدالت کې چې ودرېږي دا لاسونه به تا باندې ګواهي شي دا ژبه به ستا خلاف ګواهي کوي دا اندامونه به ستا خلاف ګواهي کوي گویا د تمام امت محمدیه دپاره چې څومره مسلمانان دي په مخ ته ځمکه باندې د هغې دپاره د زندګۍ تېرولو معیار زما رب د خپل محبوب زندگی ګرځولې ده بھئی په دا زندګۍ کې به زه عبادات څنګه کوم نو د پیغمبر زندګۍ ته به وګورئ چې پیغمبر عبادت څنګه کړی دی هغه رنګ عبادت به کوي بھئی زه به کاروبار څنګه کوم د پیغمبر زندگی به وګورئ چې پیغمبر کاروبار څنګه کړی دی ځکه نبی علیہ السلام مبارک د ټولو نه لوی تاجر و تجارت په نبی علیہ السلام ابتدایي زمانه کې نو د پیغمبر زندگی به وګورئ چې پیغمبر کاروبار څنګه کړی دی هغه رنګ به کاروبار کې پیغمبر به کته سیاست کې د پیغمبر زندگی به وګورئ چې پیغمبر سیاست څنګه کړی دی هغه موافق به ته سیاست کې کته فیصله کې د پیغمبر د زندگی فیصله به وګورئ هغه موافق به فیصله کې ما وې د انسان او خصوصا د مسلمان د زندگی د تیرولو دپاره یو آئیډیل الله تبارک وتعالی په مختص مکه آقای نامدار محمد عربي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړی او تاسو ته لږ خبره یم د کم انسان زندگی د کم مسلمان زندگی چې د پیغمبر د زندگی سره موافق تیریږي د پیغمبر د زندگی په شان یو شان تیریږي د پیغمبر د زندگی غوندې زندگی تیریږي هغه زندگی افضل زندگی ده اب بهترین زندگی ده کامیابی والا زندگی ده گویا په دنیا کې هم کامیابی په آخرت کې هم کامیابی او په قبر کې هم کامیابی ده ما محترم موږ باندې چې تکالیف مصیبتونه دردونه په دنیا کې راځي ما باندې چې کوم غمونه راځي دا زما د زندګۍ باندې دا زما د زندګۍ طرز زندگی زما کوم اعمال چې دي هغه عمل د پیغمبر د عمل سره موافق نه دي د ما محترمو ځکه زه کړېږم او که ستا عمل د پیغمبر د عمل سره موافق شو ما وی په دنیا کې هم اسانتیا او کامیابی په قبر کې هم اسانتیا او گویا کامیابی او د قیامت پرز د محشر هغه عدالت چې الله به د قیامت پرز لګي په هغه کې هم کامیابی د زما محترمو حبیب عجمی رحمت الله علیه په دربار کې به یو کس کې ناسته ډیر مالدار او مالدارۍ سره کوم سړی چې داسې مالداري مالی وسره نو د مال په نشه کې دی په ګډ وډم سری الا ماشاءالله چې ته ډېر کمی چې مال ورسره رحمان بابا وایي که نه ما مالدار سړی دیندار لیدلی نه دی ما مالدار سړی دیندار لیدلی نه دی چې مالدار یو دینداري دا ډېر بعضې ټایم کې کېږي د ما محترم وی مالدار او شرابونه او زناګانې به کولې خو د حبیب عجمی رحمت الله علیه په مجلس کې به کېناسته وی حضرت زما لور د په کور کې او زما لور په خپو باندې شله ده دعا ورته وکړه چې الله یې جوړ کړي حبیب عجمی ورته جواب کې ووی ته خپله زندگی د پیغمبر د زندګۍ سره موافق کا الله به ستا ټول مشکلات حل کړي دوی حضرت کوشش خو کوم خو شراب نشم پرېښودی جي او زنا نشم پرېښودی جي دا یو مرض دی په دې قهر اورېدلی حبیب عجمی ورته دا کار پرېږده الله به دې کور کې بیمارۍ ختمې کړي
د مو ستا چې څومره دردونه او مصیبتونه زموږ د عمل د وجې نه په موږ راځي ګوره ښه دا یو خبره یاد ساته عمل دې څومره بد و دومره به در باندې دردونه هم راځي زما محترم د عمل موافق فیصله به درسره کېږي پخوا به داسې وږي چې الله به ورته صبر وکړ اوس داسې ده چې په دنیا کې درته الله ښکاره کوي ګوره یاد ساته وایي دغه سړی د حبیب عجمي په دربار کې چې به کېناسته یو پیرا زما محترمو سودای بازار کې واغسته توجه کوي بازار کې سودا واغسته هغه سودا ډیره و د هغې دپاره یو مزدور ونیو مزدور سره خبره وکړه اوس د مزدور زندگی یم مزدور چې و هغه عاشق رسولو د هغه ظاهر او باطن د هغه زندگی د پیغمبر د زندگی سره موافق و خبرې ته توجه کوي وایي چې خبره ورسره وکړه وایي سودا به درله وړم خو لیکن کله که د الله امر راغی الله اکبر په جومات کې وشو نو بیا به زموږ ستا ډیلینګ بند دي زه به مونځ کوم او بیا به تا سره ځم ډېر خوشحاله شي به وي دینداره دی اوس الله دې معافي وکړي مونږ ګورې بل دینداره خوښوو چې مخاطب دیندار یاره پلان کې سړی چې ډېر دیندار او په خپله که غټ ارامي منو خیر دی په خپله هر قسم ارامي توبونه کوم خو چې مخاطب دیندار هغه خوښوم مخاطب که لږه ګناه وکړه ما وویله که یاره چې دا ډېر لوی ارامي دی دا ډېر د نه سړی زوی دی موږ داسې وایو بیا خو په خپله که ارامي توبونه کومه نو خیر دی وایي هغه ډېر زیات خوشحاله شو چې بای سړی خو دیندار دی راځه به اوس هم دی زما محترمو خبره ورسره وکړه چې روان شه د ماسپښین ټیم پې راغی الله اکبر وشه گویه زما رب آواز وکړه دې مسجد ته ننوته سودای د جومات مخې ته کېښوده ورته ویل ته سودا ته ګوره زه راوځم چې کله یې مونځ وکړه دستی دستی کې مونځ ختم کړه بار راووته دا سړی ورته وایي وایه ډېر زر راونوتې وایي او زه د الله په ډیپټی کې یم لیکن ستا په ډیپټی کې یم هسې نه چې ستا پړه کې راشي چې دا مزدور چې دی دا کامچور دی هسې نه چې د کامچورې زما دا روزي زما دا رزق حرام نشي زه کامچوري خپل مالک سره نشم کولی زما د مالک چې کومه ډیپټي وه هغه ډیپټي ما برابر کړه اوس ستا د ډیپټي نمبر دی سودای ونیوله مالک ډېر خوشحاله شو جواب کې ورته وایي که دې خوښه نیمه سودا به زه ونیسم او نیمه به ته ونیسې دا ورته وایي ټیک ده نیمه سودا به ته نیسې لیکن د مزدورۍ خبره چې شوې ده مزدوري به هم ده نه بیا نیمه علم خبرې ته توجه کوئ سودا به راسره نیمه ته وړې خو مزدوري به هم بیا نیمه علم پوره مزدوري به نه علم زمونږ ستاسو کوم عالم دی سوچ وکړه ما محترم خصوصا د اډې والا ته وایم چې کله د تبلیغیانو وخت راشي اجتماعګانې شروع شي دا بسونو والا حتی الامکان ظلم کوي قسم دی په تبلیغیانو باندې ټیکټ یو په ډبل شي ولې چې دنده شروع شو خفه کېږی ما د ما خبرې ډېرې سختي بیا که څوک پرې خفه کېږي نو 50 پېرې خفه شي کوم چې حق او سچ دي هغه به وایم او تر قیامت د سبا پورې به وایم د ما محترم یاره جی بس دا وخت دی الله دې معافي وکړي وایي دغه مزدور ورته وایي چې ته ما سره وړې لیکن مزدوري به هم بیا نیمېږي نیمه مزدوري به علم هله به سودا ته وړې دی ورته جواب کې وایي صحیح د ټوله یو څه د ما محترمه اوس خبره ته کوه چې کله سړی د پیغمبر د زندګۍ سره زندګي موافق شي الله پرې زندګي اسانه کړي د دا سودا ونیوله سودا یې کور ته ورسوله دغه سړی ورته وایي ورګه روټۍ در رابار کوم په دې چلې زما محترمو روټۍ لټکوله شپې ته پاتې کړه په دغه نوجوان باندې شپه راله چې په دغه نوجوان شپه راله ورته وایي ستا ځای لرې دی سفر اوږد دی زما په کور کې پاتې شه زه به خوشحاله شم گویا یو الله والا عاشق رسول د پیغمبر د زندګۍ سره زندگی موافق وه کور یې پاتې که چې کله یې کور پاتې که دی ورته وایي دعا وکړه نور مې شله ده دعا وکړه نور مې شله دی چې کله پاتې شه الله ما د دې نمک وخوړه خدایه ما ټوله زندگی الله ما ټوله زندگی ستا په فرمانبردارۍ کې تېره کړې ده الله ما ټوله زندگی ستا د پیغمبر د زندګۍ په اطاعت کې تېره کړې ده ما ټوله زندگی د پیغمبر د زندګۍ سره یو شان تېره کړې ده الله ما ستا نافرماني نه ده کړې خدایه که زما اعمال زما زندگی تا ته قبوله شوي خدایه دغه زنانه نه خپې ورکه شفا ورکه
कुरान के अल्लाह फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला गोया ज़मारता दा वसीला खो गशवा गोया प्लार त वर उडबेद چې وی کتل هغه جنې چې په خپل باندې شلدا په خپل خپل باندې نوجوان جنې ولاړه چې پلار وکتل نور تا ولې پلار مال الله سفاره کړه خپل به جوړ شټول څوک سر سبحان الله او چې زندگی د پیغمبر د زندگی سره یو شان شي د ما محترمو بیا زندگی ډیره اسانه تیریږي د ما ونن ته وګوره څومره زندگی چې ستا تیریږي ستا د پیغمبر د خلاف ستا د دین خلاف ټوله زندگی تیر شوه ستا ټوله زندگی په دوکو کې تیر شوه ستا ټوله زندگی په غیبتو کې تیر شوه ستا ټوله زندگی د سیاست په خبرو کې تیر شوه ستا ټوله زندگی په دوکو کې تیر شوه د ما محترمو ته بس بیا د ما چې د الله په کټګری کې ودرېږي او د الله په عدالت کې ودرېږي مقدمه در باندې جاری شي او ته ولاړې وکیل زما پیغمبر محمد رسول الله ولاړې او ګویا جج زما رب دې د قیامت پر د الله په کټګری کې ولاړې بیت بیا دروغ نشي ویلې که دروغ وې دا اعضا چې رب درکړي در باندې ګواهي کېږي د ما محترم دا لاسونه به در باندې ګواهي شي د الله په عدالت کې چې ودرېږي دا لاسونه به تا باندې ګواهي شي دا ژبه به ستا خلاف ګواهي کوي دا اندامونه به ستا خلاف ګواهي کوي دلته خو به ته دوکه وکړې که نه دلته خو به ته دروغ وې دلته خو به ته غیبت وکړې لیکن یو عدالت پرېږي زما محترمو چې هغه زما د رب عدالت دی وایي هلته به دوکه څنګه کوې هغې له دې څه ترتیب جوړ کړی دی که نه هغې له دې سمخ کې نه دی ور دغه جوړ کړی دی مکر جوړ کړی چې د الله په عدالت کې به دروغ څنګه ویم الله سره به دوکه څنګه کوم دې له دې ترتیب جوړ کړی دی زما محترم